السلام علیکم دوستانو، څنګه تاسو؟ زه ښایسته رحمان او تاسو دا وخت معاینې د صابر فور سیکرټس. الله دې ستاسو په مالونو کې، ستاسو په اولادونو کې او ستاسو په رزق کې برکت واچوي. دوستانو، نن ما تاسو ته د 400 موټه چاولو طریقه کار راوړی دی. ډېر په اسانه ویډیو لږ زیاته ده، تاسو دا وګورئ نو انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کړئ. نو راځئ زموږ سره اوسئ. د ټول نه اول تاسو والئ 400 موټه چاول والا چې کوم چاول دي، دا که د خیالم کړی دا سیله وریجې چې دا داسې نرۍ او دا لږه پیړه غونده کي. زموږ په علاقه کې دې ته بالر وریجې وایي او ستاسو په علاقه کې د هغه پته نشته چې کومه ده. دا به والئ او یو کپ هم اخیستی دی. موږ دلته می هم په اوبو کې اچولی دي. هر وخت چې تاسو دا پخوئ نو می به تاسو یوه ګنټه مخکې په اوبو کې واچوئ او دا غوښه چې ده دا به داسې بغیر د هډوکو نه والئ او سره غوښه به والئ بغیر د هډوکو، او دا به داسې غټ غټ پیسونه کوي. نو دا به اول تاسو کوکر ته ور واچوئ. دا ټوله غوښه چې ده دا به ور واچوئ. دا پیسونه په دې باندې خلک الي چې ده به تار کېږي زبردسته. او دې ته به یو 2 دانې پیاز ور واچوئ. پیاز به داسې نري نري کټ کړئ، دا به ور واچوئ. او یو پاو چې دی یا 3-4 دانې ټماټر به ور واچوئ. ټماټر هم دغه شان دی 4 حصې کوي، ډېرې مه کټ کوئ. همدا چې مو ور واچول او لږه غونده کې اوږه به ور واچوئ، که ادرک یې هغه هم ور واچوئ. او ګرمه مساله چې ده ثابت دا به ور واچوئ. ګرمه مساله کې آلو بخاره ده او تور مرچ دي او بادیان خطایی دي، لونګ دي، تور الایچي ده او دارچینی. بس دغه وشو. او 1 چمچ چې ده دې ته به مالګه ور واچوئ. او دا کم می چې تاسو مخکې پستی کړي 1 ګنټه مخکې، دا به هم دې کوکر ته ور واچوئ. چې کله مو ور واچولې او اوبه به دې ته ور واچوئ. اوبه به دومره ور واچوئ چې ستاسو شوربه چې ده دا هم ډېره وشي او غوښه چې ده دا هم صحیح پخه شي. د مالمه سر بند کړئ او کله چې د دې دا غوټۍ چې کومه یو دا منځ کې دا غوټۍ دې چې کله اواز شروع کو نو هغه نه پس به تاسو دې له 1 ګنټه ټیم ورکړئ. 1 ګنټه د 40 نه واله 1 ګنټې پورې. نو بس 1 ګنټې پس دا مونږ پخه کړه. نو 1 ګنټه یې وشوه. نو اوس د تاسو دا درښکاره کومه چې دا پخ شوې څومره ده. دا به تاسو دومره پخه کوئ چې په ګوتو کې دا تار تار لاړ شي. ګرمه ده نو احتیاط کوئ. کله چې یخه شوه نو بیا تاسو دا صحیح مزداره نرۍ نرۍ کټ کړئ، یا په ګوتو باندې داسې دا کې تار تار ته جوړ کړئ. څورک دا وړوکی پیس زه راغلم دا چې معمولي غونده کې دې له زور ورکړئ نو دا ډایرکټ په منځ باندې چې دی دا نیمیږي، دا شان تار تار کېږي. بس چې دا هم کله داسې پاخه کړه نو بس د هغې نه پس تاسو دا بیا یو لوښي ته ور واچوئ. په ګوتو کې هم درته ښکاره کوم چې دا دغه شانتی په ګوتو کې تار تار ځي. دا یو چاڼ راولئ. یو چاڼ ته به دا شوربه چې ده دا به ترې بېله کوئ او دا غوښه چې ده دا به هم بېله کوئ. نو دا غوښه ترې مونږ یو ځای کړه او لاندې چې کومه شوربه ده دا ترې پاتې شوه. او دا کمې چې دا مثالي ور اچولي دا ګرمې مثالي ثابت دا به تاسو لرې کړئ. نو یو لوښي ته ور واچوئ چې دا لږه یخه شي. او دا دارچیني، لونګ او دا کومې مثالي چې پکې دي دا ثابت تاسو ته ښکاري دا ترې لرې کړئ. دا هم ترې لرې کړئ. که لرې کوئ نو هم بیا دا سړي خولې له ورشي نو مزه نه کوي هغه. نو تاسو دا وکړئ دا تیا ور لرې کړئ. دا هم چې ته کله لرې کړه نو غوښه بیا کېدوی چې یخه شي او دغه شان دا غوښه لاس کې راغلی او تار تار کوئ. دا غوښه د بیره تار تار کوي. او دا کم ټماټر او پیاز چې پکې روغ دي دا چې معمولي غونده کې تاسو حل کوئ دا هم ډېر زر حل کېږي. نو غوښه ته موږ بیله کړه او دې خوا چې دا نور می او ټماټر کم پاتې شوي دا به هم دغه شان په لاس باندې یا په چمچ باندې چې کوم څیز باندې تاسو دا حل کولی شئ نو دغه وکړئ. نو راځئ نو یو لوښی به راولئ او دته به تاسو دا کومه شوربه چې دې نه پاتې شوې وه دا به ور واچوئ. شوربه دا لږه کمه ده نو موږ دې ته نورې اوبه هم ور اچوو. هم ساده اوبه ور واچوئ. سر به پرې کېدی چې دا وخوټ کېږي. چې کله دا وخوټ کېدو نو بیا چې تاسو هغه می او ټماټر کوم مواد چې د پاتې شوی دی دغه به ور واچوئ. دا به ښه صحیح صفا کوئ او په صفایي سره یې ور واچوئ چې یو څیز هم درنه ضایع نه شي. دا هم چې کله ور واچول نو هغه نه پس به تاسو مثالي ور واچوئ. په مثالو کې به 1 چمچ دنیا پاوډر ور واچوئ. 2 چمچ چې دي دا به زیره ور واچوئ. او نیمه چمچ چې ده دا ثابت مرچ چې ده سره مرچ چې دي روغ دغه ور واچوئ دانه دار. او دا وریجه چې کومه ده دا چې کله دا اوبه وخوټ کېدي همدغې ټایم یې تاسو دا چاول صحیح صفا وینځئ او بیا یې ور واچوئ. دا مخکې نه پستوئ نو بیا د هغې ذایقه چې دا صحیح نه راځي. کوم ټایم یې چې اوبه وخوټ کېدي نو هغه ټایم یې تاسو دا چاول چې دي دا په اوبو کې ور واچوئ او صحیح صفا کوئ او بیا یې دغې ته ور واچوئ. نو سر پرېږدو د یو 2 منټو دپاره چې دا وخوټ کېږي. چې کله وخوټ کېدو د دې نه پس به تاسو دا بیا لړئ. غلي به نه کښېنئ. دا به دغه شانتې مزدار سلو لړئ چې دا
غوښه چې کومه ده دا مې چړ را پرېږدي او دا چاول چې دي دا هم صحیح مزدار پاخه شي. په 400 والو وریجو کې دا طریقه ده چې دا به تاسو لړئ. بس دا به داسې راچوت کړئ، یو 10 منټو پورې م چې ولړو نو وریجې به ترې راوالئ. چې وریجې داسې سخته وه نو بیا دې ته تاسو اوبه م ور شئ. نو په دې سټیج باندې دلته چې کله راشي اخره کې 10 منټو پورې دا پاخه کړه نو بیا به هغې نه پس دې ته تاسو غوښه ور واچوئ او دا غوښه به داسې مزداره چې ده دا به پکې حل کړئ چې ټوله غوښه هم دې سره پخه شي او دا یو چړ را پرېږدي. مخکې به غوښه نه ور اچوئ نو بیا یې مزدار نه راځي، که د اخره کې غوښه ور واچوله بیا ډېر مزدار راځي. او چې کله پکې داسې لږ غوندې کې اوبه پاتې شوې د هغه نه پس تاسو بیا دې ته کورکمن ور واچوئ. د رنګ دپاره دا کورکمن چې دی دا خلک ور اچوي چې معمولي غونده کې دا چاول چې دي دا لږ زیړې راشي. اوس دا به دغه شان دا کورکمن چې دا پکې حل کوي. اوس دا اوبه چې دي دا لږې کمې دي نو ګرمې اوبه به تاسو ځان سره کېږدوئ او دې ته به دا ګرمې اوبه ور اچوئ. او اوس یو 10 منټو پورې به هم دا دغه شانتې کلاو پرېږدوئ او لړی به چې دا صحیح دا اوبه هم پکې پخې شي او دا غوښه او وریجه دا هم صحیح حل شي، یو لیټۍ ته جوړ شي. بس یو 10 منټو پورې دا منګه همدغه شانتې کلاو هم پرېښودې او دا هم صحیح پخې کړې. د هغه نه پس به تاسو دې کې معمولي غونده کې اوبئ. تاسو ته په پته څنګه لګي چې چاول پاخه دی او که کچا. نو دا شان چاول راوالئ په ګوتو کې، که دا لږ معمولي غونده کې دننه پکې لږ سخوالی و نو دا اوبه چې دي دا دې دپاره کافي دي. او که اوبې چېرته وچکلې وي بیا هم سختې وي نو بیا تاسو دې ته معمولي غونده کې ګرمې اوبه ور واچوئ. نو بیا اخره کې چې کله چې اوبه وچکلې نو بیا به هغه شان یو چمچ راوالئ او په چمچ باندې به دا صحیح حل کوي، صحیح به مزدار غونده کې به دغه شانتې یو 15 منټو پورې به صحیح حل کوي چې دې کې دا غوښه چې ده دا صحیح حل شي او دا چاول او څومره مواد چې به دې کې دي دا هم صحیح حل شي. بس یو 10 منټو پورې به دا صحیح تاسو په سلو اوبو ورباندې چې کله اوبه وچکلې هغې نه بس به تاسو دا څنګه چې دم ته ږدي همدغه شانته سلو اوبو ورباندې به دا صحیح تاسو ټیټ ټیټ ولړئ چې دا هر څه په دې کې ریشه شي، هر څه پکې ختم شي. نو د هغه نه پس به تاسو دې ته اخره کې چې دی غوړي ور واچوئ. دې ته وګورئ دا چې تاسو کله داسې حل کړئ دا دغه شان یو چل را پرېږدي. چې کله یې داسې چل شروع کړو نو هغه نه پس تاسو دې ته بیا غوړي به ګرم کړئ، ښه ټیټ به یې ګرم کړئ، یو پاو غوړي نو ته پرې ور واچوئ. چاول چې دي دا 1.5 کیلو دي او 1.5 کیلو غوښه وه نو د دپاره یو پاو غوړي دا صحیح. بس چې کله م غوړي ور واچول د هغې پورې به دا تاسو پخوئ چې دا غوړي چې کوم دي دا په دې کې ورک شي. چې کله پکې غوړي داسې ورک شو تاسو پته ولګي چې غوړي پکې صحیح حل شو بیا د هغه نه پس تاسو به د باندې سر کېدوئ او د 11 منټو پورې دم ته کېدوئ چې دا غوړي چې دي دا بیرته را پرېږدي. نو سایډونو ته تاسو کتلی شئ غوړي چې دي دا یې را پرېښودل او د چاولو د چیل ته وګورئ تاسو دومره مزدار او په زړه پورې چړ یې کړی دی چې د هر چا په خوله کې دې ته اوبه راځي. نو کله چې موسم یخ وي نو دا 400 والو وریجې چې دي دا ډېره مزه کوي په یخ موسم کې. بس چې کله یې داسې چړ وکړو نو هغه نه پس تاسو بیا دا یو پلیټ ته راواچوئ او په ګډه ورسره کښېنئ او دا وخورئ. که خیال هم کړی وی 400 والو وریجو کې مالوچ وي نو مالوچ هغه نه نو هغه دا یو وي چې دې دپاره غوښه چې دا به تاسو صحیح پخوئ. که غوښه هم چېرته صحیح نه پخ کړي نو بیا داسې مزداري او چړ والا وریجې چې دي دا نه راځي. دا ریسیپي ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. هر چېرته چې اوسئ آباد او خوشحاله اوسئ او ښایسته رحمان ته اجازت ورکوئ. د الله په امان.